الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم درود شريف هو اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء کرامو او د دې مجلس حاضرین مسلمانانو ورونو الحمدلله چې څخه کال بیا په دغه دارالعلوم جامعه محمودیه تورنګزو کې د ډېرو ګڼ شمېر بچو د ختمونو اجتماعي پروګرام دی او هر کال په دې مدرسه کې ګڼ شمېر واړه فارغېږي او ګڼ شمېر الکان دلته نه حافظان جوړېږي دا د خدای فضل دی موږ په ډېر زیات خوشحاله یو چې په دې خاوره او په دې علاقه کې د دین داسې یو غټه مدرسه ده د قرآن شریف چې هغه ډېر په اخلاص باندې خدمت کوي او ماشاءالله هر کال د پښتنو خبره شن کال پکې یوم نه ختلی الحمدلله هر کال د خدای فضل دی دلته ډېر ګڼ شمېر واړه فارغېږي او کومو پلارانو چې بچي دلته نوستې دي د دې دپاره چې دلته قرآن زده کړي نو الحمدلله د هغې پلارانو د هغه والدینو ارمان دلته پوره کېږي زما ورونو ډېر په اخلاص باندې محترم رور پیر طریقت و شریعت حضرت مولانا مسعود الرحمن صاحب زیده مجدهم په دې میدان کې او په دې شار ځای کې د مدرسې بنیاد ایښودی دا ملنګ سړی دی فقیر سړی دی او ډېر زیات الحمدلله علم دوست انسان دی خدای پاک داغه د علم د دوستۍ په بنیاد چې د په علم کې په زړه کې د دین مینه وه د علم جذبه وه زمونږ باباجي صاحب سره مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه سره مازدیګر نه پس به دې مستقل هلته راته ګران کار دی هغه وخت به دې سکول ته هم غریب ته او بیا به مازدیګر نه پس راته هغه سره به ناسته کوله د دې ټولو علماو سره د بجدګر مولوي صاحب شاه منصور مولوي صاحب ډاګی باباجي دې ټولو سره خپل په ځای په ځای تعلقات او مینه محبت د هغې علماو د لمن د نیوو او د هغې مینې محبت په دنیا کې د خدای میوه ورکړه چې بچي ولا خدای ټول عالمان کړل زما په خیال چې دې نه غټه میوه بله نشته دا جنت ته جنت د انسان بچی چې خدای عالم کی دا په دنیا کې جنت ته نو خدای پاک ولا د مدرسه ورکړه د قرآن خدمت هم خدای ورکړه
په کور کې دننه د بناتو د مدرسې خدمت هم خدای ورکو، کورم د جینکو مدرسه، بارم د هلکانو مدرسه، بچي معلمان او دیندار الحمدلله. او دلته کې زما د اروارو وې دا یقین په خدای وکړه دوی دا جومات به نن جوړو او نن به روانه وو، دا به څنګه کېږي او دا به څنګه کېږي. ګران کار دی که نه؟ 1 لک روپۍ نه دي، 2 نه دي، 3 نه دي، کروڑونه روپۍ دي. دی به څه کېږي مهربانوی روان کې که خیر انشاءالله. دا جومات که د الله نو الله به یې جوړوي، او که دا جومات د الله نی او زمونږ پکې څه نور څه اغراض دي نو بس وران به پروت دي. او که د خدای وي نو دا ځمکه د الله ده، دا جومات د الله دی. مې تاسو به ګوره انشاءالله دا غریبانان به کله یو ځای تنظیم ته وایو عربو ته بل ته چې جومات راله جوړ کړي، غرلی وشه او دړه ما یې تاسو کار شروع کړئ. دغه بلډینګ خدای جوړ کړه، دا به هم خدای جوړ کړي. هم لیدل که هم نه لیدل. خو د جومات د خدای چې اخلاص وي الله مدد کوي. زمانو دا دی نن غټ جومات خو جوړ دی، بیسمنټ لاندې جوړ شوی دی او دا بره دی او د الله نه امید ساتو که خیر دی. دا زمونږ د الله نه امید دی. مونږ غریبانیان یو خو زمونږ خدای غریب نه دی. مونږ عجزان یو خو زمونږ خدای عجز نه دی. مونږ ګونګړیمار یو خو زمونږ خدای ګونګړیمار نه دی. مونږ شلیدلو سپلو والا یو او مونږ کمزور خلک یو. مونږ لاس نیولې د پروردګار ته، زمونږ پروردګار چاته لاس نه نیسي. مونږ غواړو الله ورکوي. نو دا د خدای کور دی. دا به انشاءالله تاسو به ووینئ. دا به داسې شاندار جومات جوړېږي چې په دې علاقه کې به داسې شاندار جومات بل نه که خیر انشاءالله. او دا ماشومان بچي به پکې سبق وایي د قرآن شریف او د دین کار به پکې کېږي انشاءالله. الله من حیث لا یحتسب د انسان په زړه کې نه تېرېږي او رب العالمین یې کوي. بیا دا بچي چې دا کم د قرآن ماشومان او حافظان دي او دلته دوی سبق وایي، الله به په دې بچو رحم نه کوي. دا بچي به ټول عمر نور ته ناست دي، دا بچي به ټول عمر په خاورو کې ناست دي، دا بچي به قرآن ټول عمر په ریګونو کې اوري، ولې الله نی نیسه. قسم په خدای دا بچي حدیث قسم مې راته وخوړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الملائکة لتدع اجنحتها رضا لطالب العلم. چې الله رسول فرمایي چې دې بچو ته د قرآن د طالب نه غټ طالب بل نشته. اصل مرکزی شیخ د خدای قرآن دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې بچو ته دې طالبانو د قرآن ته فرشتې خپلې وزرې غواړي. چې یو قوم ته فرشتې وزرې غواړي او ولې د دې حدیث زموږ علما توجیحات کوي، مونږ هم کوو، خو زه طالبانو ته وایم حدیث بالکل په ظاهر دی. ولې په ظاهر دی؟ مولا علی قاري لیکلي صاحب د مرقات و یو مولوي صاحب به درس کاو، مولوي صاحب په خپو شلو، نو خلکو ورته وي دا کله او دا څنګه او څنګه، هغه ال نه وی. اخره کې بیا چې خلکو تنګ شاګردانو بار بار نو بیا الوي وی دا حدیث زما د مخ کې تیر شو چې فرشتې طالب ته وزر خوري وزر غوړی. نو ما ټوقه وکړه، خندا راله، ما وی اوس به موږ د فرشتو وزر ماتې کو. وی اقه چې په خپو شلم تر اوسه پورې شلم. علی القاری لیکلی دی، مولا علی قاری صاحب د مرقات په شرح د مشکات کې ما حواله هم دله درکړه. نو دا بچي دا هغه ګران قدر بچي دي چاته چې فرشتې وزر خوري. او زما رونو مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه چې دا ډېر لوی عالم تیر شوی دی، جامع المعقولات والمنقولات چې ورته وایي. او که زه دا ویم چې دا د خپلې زمانې فقیه الامت او فقیه الامت او هغه زمانه کې هندوستان او پاکستان بنگلادیش او کشمیر دا یو ملکو د تبع علماء قطب الاقطاب وی. رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه تا قطب الاقطاب نیو دل درس کو، بار ناستو میدان کې درس کو، دے کې باران شو. چې باران شو طالبانو منډه کړه کوټې ته او تختې ده چې کتابونه هم بچ کو او موږ جامې هم بچ کو، ځان هم دغه نه بچ کو دا باران نه، کوټې ته منډه کړه. اگر چې د مارونو طالبان زمونږ په مونږه ځان قربانوي. زمونږ د دینی مدرسو طالبان مونږ سره دومره مینه کوي چې دومره د خپل مور او پلار سره نه کوي.
دا حقیقت به زمونږ لاسونه ښکلوي زمونږ څادر ښکلوي زمونږ ټوپۍ ښکلوي مونږ سره ډېره زیاته مینه مونږ نه ځان قربانوي قسم دی مونږ ته پته ده مونږ سره ډېره زیاته مینه لري د سکول بچې د سکول استاد سره او د کالج بچې د کالج د پروفیسر سره دومره مینه نه کوي دومره چې مونږ سره کوي او مونږ وایو د هغوی به مینه کوي چې څوک درته دوه ټکي وښایي هغوی سره محبت ساته که هغه د سکول استاد ولې نه دی که هغه د کالج استاد ولې نه دی زما چې د سکول استاد هم کله تېر شوی دی نو مې قدر او عزت او احترام کړی د کوم قدر الحمدلله او د مدرسې د استاد خو مې بې انتها دونه قدر او دونه احترام کړی دی چې د ټولو طالبانو نه زیاته نو زمونږ طالبان زمونږ قدر کوي عزت کوي خو طالبان خو لیدر دین کړه زمونږ د طالبان خو لږ مست هم یې کړه دا شی خو په دوی کې شته یعنې استاد هم نیکبختو په ځای پرېښود او کوټې ته منډې کړې او کوم استاد قطب الاقطاب دی لوی سړی دی پرېښود منډې کړې کوټې ته نیکبختو په استاد څادر ونیسئ استاد پټ کې استاد د کتاب اوچت کې صاحب منډې کړې دې کې هغه خپل زه ورته د خپلو طالبانو ته ګلالیان وایم زه یم دا ګلالیان دي بعضې وخت کې دوی یو ځل یو بابا به راته یو جومات ته بابا به په جومات کې ناستو سادهګان خلک هم شته وی خدای په ما جبریل پیښ کړي چې ما جنت ته ورسوي دا چغې به یې وایي خدای په ما جبریل پیښ کړي چې ما جنت ته ورسوي دا چغې به یې وایي طالبانو وی پخوا طالبان لږ خوب ټوله شپه به کتاب کته سي دقسې به دا ځای نه به دا ګونټې به ماتې کړې وې او کتاب به ورته پالخ پروت او دې به لګیاو او کتاب به یې کته بچې تاسو لږ داسې شئ لږ تاسو داسې شئ لږ معمولي غوندې هغه ملګرو ته زه نه ښکارم نو بیا دا لږ داسې شي بچې ته هم لږ داسې شي لږ داسې شي خفه نه شي نو طالب به دا ګونټې ماتې کړې وې داسې او کتاب به یې کته خفه کېدل به قسم دی که څوک به راتل جومات ته او خبرې به یې کولې طالبان به خفه کېدل زمونږ خپله بدرخیلو جومات کې زمونږ طالبانو منځله به کم خلک راتلل یو ځل مې هغه طالبانو ته وي باباجي ته یې زمونږ وړه دوره کوله یاره مې یو ګشت کوو په دې خلکو باندې چې دا خلک منځله راځي وی ولې نو مې چې منځله څوک راځي خو یا دوه کسه مونږ پسې ولاړ یا یو کس یا درې کسان ما ته وي خدای دې یو قسم را برغ نه کړي یا خدای پاکه ولې وی سړی خپل کتاب ګورو اوس به راځي یو بال ته ټوخېږي بل بال ته ټوخ ټوخ کوي بل به وایي مونځ دې وختي وکړه بل به وایي ناوخته دې وکړه بل به استاد یې زر دې وکړه بل به یې اوږد دې وکړه په ارام کښېنه چې دا شتم نه راځي خره چې خپل ځان له خپل مونځ په خپل کتاب ګورو طالبان خو عجیبه دي نو هغه طالب بابا به لګیا وي خدایا جبریل پیښ کړه چې ما جنت ته ورسه طالبان وایي جبریل دون اوزګار نه دی او نه هغه تا له خدای رالیږي چې تا په جنت ته بوځي خپل عبادت کوه جنت ته به د خدای په خپل فضل بوځي خو خپل عبادت کوه بابا نه منه بابا به هم اقه نیمه شپه راغی دوه څلور تهجد بیا وکړل او بیا به خدای ته چغې وایي طالبانو دا څه په غم اخته یو دې بابا سره څوک یو طالب به ماله چل راځي بره کوټې سر ته وخته او یو پرسی راښکته کړه پړی وی بابا وی ها وی جبریل یمه تا پسې خدای را لېږلیم جنت ته رې بوځم بابا ورغر والے وی بچې کم جبریل کم ځای وی بریب کړه وی ما څنګه خېجې وی پړې مې در ښکته که غاړې ته یې واچوه چې پړې له هغه پیکاړه ورکړې وه غاړې ته یې واچوله خو چې یو دوه چکې اوچت که که نه او بابا د یې منځ کې ویزان شو بابا چغې کړې ای جبریله جنت مې نه دی پکار د خدای خاطر وکړه پرې مې ده وی نه جنت ته یو چک صبر وکړه وی نه مې دې پکار د خدای ته روی ته وګوره وجنې مې مړمه نه مې دې پکار جنت پرې مې ده پرې مې ده چې طالب ته پته ولګېد چې بابا خو اوس په مري رسۍ وغورځوله بابا غر والې رسۍ ورپسې راښکېشي کور ته لاړ ښځې ته وایي دروازه بنده ده جبریل بنده که شابه جبریل راغلی د خلک جنت ته خېج نو طالبانو کې خو دا لوبې شته دارالعلوم نعمانیه کې مولانا روح الله صاحب مرحوم رحمت الله علیه الله دې مغفرت نصیب کړي یو ځل زما د فنونو درس کوم یو کوټو برالی نو یو ځل یې ما ته هلک راولېږوي راشه چې زه ورغلم ما ته یو طالبانو درخواست رالیږلی دی دوه ډوډۍ به یو طالب ته میلاوې دی هلکه دوه خو ډېر شی دی مونږ خو نیمه نشو خوړی هغه طالبانو په درخواست کې لیکلي چې یا درې کا او یا درنې کا
مې لکه مونږ دوه نشو خوړلی ورته وایي یا درې که یا درنې نو طالبان زمونږ ګلالیان په دین قربان. نو خبره مې دې پورې کوله چې مولانا رشید احمد ګنگوهي رحمت الله علیه پرېښود او دوی لاړل کوټې ته منډه کړه چې ځان د باران نه بچ کو. مولانا رشید احمد ګنگوهي رحمت الله علیه زر لاړ بیزار له او خپل صادر یې خور کا او د طالبانو سپلی راواغېسته او په خپل صادر کې واچولی او صادر یې غونډ کو اوچتې که په د خپل اوږه باندې او کوټې ته یوړو چې طالبانو سپلی لمدېږي چې دا ولې د باران نه بچ کړم. چې کوټې ته سپلی سنګ دننه کړو یو ویړې دې طالبانو چغې کړې یو سلګۍ شو یو جړه شوه ای حضرت دا دې څو کړل مونږ خو دې غرق و برباد شو تا زمونږ سپلی راوچتې کړې مونږ به تا پسې سپلی ګرځو او که ته به مونږ په سپلی ګرځې دا دې څو کړل زویه زمونږ سپلی په دې خپله مبارک اوږه د پاسه او بیا هغه صادر کې دې واچولې ستا مبارک صادر چې مونږ یې سینې پورې نیسو مونږ یې ښکلو مونږ یې ځان ته نږدې کوو مونږ برکت دپاره ځان پورې نیسو نو تا په هغه صادر کې په خپله برکتي اوږه زمونږ سپلی اوچتې کړې دا خو غټه بېادبي وشوه زمونږ صاحب مونږ نه غلطي وشوه چې مونږ د نه راوتښتېدو مونږ معاف کا جاړي یو انګولا شروع ده په جومات کې په کوټه کې دننه. مولانا رشید احمد ګنگوهي رحمت الله علیه ورته څه وی بچې د جړه خبره نشته او نه د ماپې خبره شته وی قسم ده چې ستاسو سپلی زما د صادر نه قیمتي دي تاسو ته خپل شان نه دی معلوم دا صادر زما په اوږه پروت دی دا ما نه تاو دی او ستاسو د سپلو او د کیړو په تلو پورې د فرشتو د وزرو ګرد و غبار نښتی دی نو کومو سپلو پورې چې د فرشتو د وزرو ګرد و غبار نښتي نو هغه سپلی قیمتي نه دی هغه خپه قیمتي نه شوه هغه انسان قیمتي نه دی. طالب خو د خدای په نزد ډېر برکتي دی زمانو ډېر مبارک دی که یو انسان سوچ کوي د دین طالب د دین طالب څه کوي قرآن زده کوي دین زده کوي دا بچي دي دې زه چې دې مدرسو ته لاړ شم اکثر مې خلک بوځي دې مدرسو ته او دا بچي وګورم چې سرونه ړقوي او د خدای قرآن یادوي په خدای مې د قسم زیم دا ګلونه دا د جنت باغچه به نوره باغچه به کمه د جنت دا څومره خوند کوي الله څونه خوشحاله چې دا ماشومان لګیا دي او د الله قرآن یادوي. ضرور د شپږو کالو ماشوم مې لیدلی دی د شپږو کالو ماشوم راله چا راوسته وی د قرآن شریف یاد کړیم دی او خپلو ملګرو ته په رمضان کې په نفلو کې اورولیم دی 6 سال ماشوم پوزه نشي پاکولی. زما شاګردو ما سره دوره حدیث کړو د دې مردان د علاقې او زالته یو مدرسې له لاړم ما سره دوره کړې د مشر طالب مې لکه دا چاته ګورې نه وی مې چې چاته دې ووی اوس پرې څوک د نظره کې ما ورته خاندل د ساول ډېر کې و مې زه دې نظره نه کړم ملګرو یې ما ته وویل چې د تا سره دوره وکړه او د دورې نه پسې قرآن شریف یاد کړه مې ریکارډ یې قایم کړی دی ریکارډ که دا دنیا ته مونږ وښایو. مولانا حسین احمد بدني په میاشت کې یاد کړی دی مولانا ظفر احمد عثماني هغه په 2 میاشتې کې قرآن شریف یاد کړی دی امام محمد ابن حسن شیباني اوور ورځې کې قرآن شریف یاد کړی دی 7 دن کې او دې زمونږ شاګرد 22 دن کې 22 ورځې کې قرآن شریف یاد کړی. قرآن شریف خو یو برکتي کتاب الله د سره مدد کوي دومره غټ زخیم کتاب جبه پرده بیا متشابه آیتونه پکې دي نو دا ډېر خوند کوي چې دا بچي په دې جومات کې ناست دي دا جومات چې کله جوړ شي او مزیدار شي او بیا پکې دا 200 بچي ناست دي څوک لومبی څوک دویم او څوک 15 او څوک 6 او څوک اخري سپاره یو گونج رواني د خدای د قرآن سمو خیال دی الله په دې خوشحالي که به نه خوشحال ډېر به خوشحال د قرآن طالب دا خو د خدای په نزد دا خو ډېر زیات قیمتي دی د دین عالم د خدای په نزد ډېر زیات قیمتي دی. مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا صاحب کشف اوسه دته به کشف القبور کې زه چې کلم لاهور ته لاړ شم زه قبر له ورشم اوس هم بادامي باغ کې زما بیان او 2 بیان نو بیا بابدین بابا جی مرا سره دا غم بیان نو بیا لاړو او دا احمد علی لاهوري صاحب قبر له هغه تفسیر استاد دی دا د کشف خاوندو د کشف او د سبا سین کشف کېده قب کشف القبور به ورته کېده د قبرونو دا کشف به کېده بعضې خلک دې پورې ټوکې ټقالې کوي خنداګانې کوي
دې نه څوک خبر نه دي غریبانان دا په دې سترګو بعضې څیز نه ښکاري او د زړه په سترګو یې خدای پاک انسان ته وښیي کشف ورته وایي د تصوف باب دی باب کرامت ورته وایي د اولیاو د الله د طرف نه یو احسان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې انسان د زړه ته فرشته ناسته ده بل خوا شیطان ناست دی فرشته ورته نیک کارونه الهام ورته کوي او هغه چې کوم شیطان دی ورته وسوسې اچوي دا فرشته ورته بعضې وخت ورواچوي الله ورته ورواچوي نو لاهوري صاحب ناستو یو ځای کې یو سړی والا راغی وی ستا په پړوس کې په ګاونډ کې 2 کسه مړه دي جنازه به صاحب تاسو کوئ فیصله په دې ده لاهوري صاحب سترګې پټې کړې او فوراً وی یو جنت ته لاړ بل دوزخ ته ایک جنت کی ہو گیا ایک دوزخ کو فوراً شاگردان لوچت چو دا خود دا غیب ہو علم تا سر دس قل لا يعلم الغیب الا ہو اللہ دا غیب و علم دے اللہ پاک چی کم سیزونا پا دیستر گو نخکاری او که پا دیستر گو خکاری دا طول علم رب العالمین سر دے اللہ پاک تا دا پانی دا سمر چی دی دا اللہ تا معلوم ازمکی دن تح کے سمر ختمون تا تخمون دی معلوم دی دا غیب علم خود بنده سر نشتا دا خو اللہ سر دا تاسو ہے بلکہ دا رسول اللہ مبارک پا مخی و صحابی و فاسی و عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ دا دا حضور پاک رضائی رو او دا لنبی صحابیو چی دا حجرت نپس پا مدینہ منورہ کی وفات شلنبی او رسول الله مبارک جړل چې دی وفات یو سترګونه اوښ کې روانې وي او بیا چې قبر جوړ شي او صحابي دی ورشي او تیږه راوړه دا قبر په سر یې کېده مشکات کې شته هغه تیږه هغه نه شو اوچتولی قسم دی رسول الله مبارک په خپله هغه تیږه اوچته کړه او صحابي وی د حضور پاک د لیچو هغه سپینه برېښنا مې اوس هم په سترګو کې منظر یاد دی چې هغوی هغه تیږه اوچته کړه او د دې صحابي د قبر په سر یې کېښوده وی نعلم بها اخي په دې به زه خپل دا رور پیژنم او چې د ما رشته دارانو کې څوک مړه شي د سره به یو ځای ښخوم دونه مینه او چې کوم بیبي کره دیره و انصاریې کره نو هغې وی شهادتي علیکه زه ستا متعلق ګوی ورکوم چې تا له خدای عزت او جنت درکړی باغی رسول اللہ مبارک خپا شو تا تا سا پتہ لگی جتا تا جنت میں لاؤ دے صحابی دے مہاجر دے رسول اللہ مبارک پر پس جاڑی پا قبر تیگے ایک دی پا خپل خور تا در نہ کئی لیکن امت منع کئی کہ دا فیصلہ بتنا کہ دا با اللہ کئی بیا رسول اللہ مبارک کو فرمائے زم دا خدای نا گمان کم چی دا لبا خدای عزت ورکی دا لبا خدای جنت ورکی زما صحابی دی صحابہ خو امت کی بہترین مخلوق تے صحابه خو هغه مخلوق ته چې د پیغمبر نه لاندې بیا د دغه مرتبه ده لوی خلق دی او په قسم پرسه کې څومره دین خدمت کړی دی او څومره ملکونه وطنونه پرېښي دي او شهادتونه دا دین خو موږ ته د هغې د برکته رسېد لیکن رسول الله مبارک وفرمایل دا خبرې به نه کېد نو رشید احمد گنگوهي صاحب ته طالبانو وی دا دې څه وی یو جنت ته بل تا ته د علم کم ځای نه راغی میں نے کہا آپ پوچھ لے ما اوے او تاسو تپوس کوے چې معلومات واغشتل نو یو کس تیزندی چولے و مریتا پندے چولے و تو چې کم انسان مریتا تیزندی واچے خودکشیو کی لاړ مړ شو جنت تا لاړ که دوزخ تا لاړ حدیث کې راځي او چې کم انسان هغه ځان مړ که د او یو مرګونو ثوابي کېږي او یو قتلونو تیزندی مریتا واچوله ځان ولې وجنه دان ولی ملکے نو ظاہر تا منگورو دا حدیث پرنا کی فیصلے پر دوزخ فیصلہ نا بلکہ اطلاع ورکلا دا دوزخ تا باقی رستو دا خدای خواہ دا که خدای پاک یو انسان بخی دا سلو مرگونو قاتلم خدای بخلے ابل ایکسیڈنٹ کے مڑو صاحب الحد میں شہیدن چکم پہ ایکسیڈنٹ کے مڑشی منگ بوائی چی دا شہید دے و شہید جنت دا کشف شو دا هر وقت نی چې کله الله وغواړي نو انسان ته ورکي او چې کله ونه غواړي نی او د غیب او علم که چا سره هغه همیشه وي بیا علم چې یو انسان سره د یو شي دی نو هغه چې کله دی ودني ویښي نشني او بیمار نی نو هغه علم ورسره وي یو ځل یو سړي جومات جوړ کړی لاهوري صاحب یې بوته وی پہلی نماز آپ پڑھائیں گے لومبے منځ به پکې تکې اچھی جومات ته ننوته او جومات یې وکت ډېر ښایسته او خوبصورته جومات و دیر اعلیٰ جماعت مزیدار کہ ورننا ہوتا وہ بہت خوبصورت مسجد مزین بہت مزیدار شاندار کاش کے حرام پیسوں پہ نہ بنا ہوتا
ارمان چې دا په حرامو پیسو نه وی جوړ نو څه خبه نا سیټ له چا داسې پینګړی ورکړه وي دغسې مولیان راوله چې ټونګه کوي دی آرامخور یې درته ووی سیټ ویستې سچ کها د ټیکو وی رښتیا ووی ما ته پته را زما خدای ته پته را زما ښځې او بچو ته هم پته نشته دا ما سره سود پیسې وې ما وی راشي جومات جوړ کا څوک به ورکې مونځ کوي دې ته کشف وایي نو ما یو ځل د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه تپوس مونږ به کله مازدیګر ورلو جومات کې به ورسره ناستو مشران سپینګیري به مو سره ناستو نو ما ته یو ځل تپوس وکړه دا چې کله باولپور نه راغې مازدیګر به بیا جانو جومات کې کله چې طبیعت ټیک وراوته به یو تیږه به پرته وه هغې ته به بالغ متکه پرته وه ده به ډډهوالی او مونځ به هغه وخت کې بیا د آیت الله جی صاحب دی والد محترم کو الله دې مغفرت نصیب نو میں حضرت دغه زمانه کې خو ډېر بیل علما محدثین مفسرین تیر شوي دي دا د ته ولې د کشف کېده د قرآن شریف دا ټکې رونو واورئ دا ولې افغاني صاحب به ګورې دا مولانا مسعود الرحمن صاحب تشریف فرما د دې نه تپوس وکړې هغه به د چا پروا نه ساتل اذان لی او د علم غرب هغه به صرف او صرف د دوه علماو صفت کو بس چې مجلس کې به ناستو دوه علما به ښه یاد نور چې به چا نوم اخیسته نو مولوي فلان مولانا به هم نه وي مولوي فلان د چا به مولانا هم نه وي بس نوم به یې واخیسته د دوو کسو به صفت کو یو به علامه انور شاه کشمیري وي چې د استاد هغه سره به علامه لفظ لګاو علامه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه او یو به شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه هغه ته به شیخ الاسلام وي دا دواړه استادان نو چې ماته د لاهوري صاحب تپوس وکړه لاهوري صاحب خو لوی عالم دی مفسر ما ته وایي مې دا کشف ولې کېده وایي دا د قرآن شریف برکت دی 40-45 سال دې سړي د الله قرآن خولی دی ریل کې خولی دی جیل کې خولی دی لاره کې خولی دی بیټک کې خولی دی کور یې خولی دی مدرسه کې خولی دی جومات کې خولی دی درسونو کې خولی دی زندگی په قرآن کې تیره کړې دا د هغې برکت او ما یو کتاب کې کتل یو ځل ریل ګاډي ته خطه په سټیشن کې ریل ګاډي چې په دې سټیشن ځي دی رو رو رواني خلک په دې روانه کې ورخیږي او کوزېږي نو یو خپې په پیدان او یو ښکته وه او یو سړي وله اواز ورکړه د قرآن شریف د یو آیت تپوس یې وکړه فوراً د ریل نه راکوشو لاهوري صاحب شاګردانو وی صاحب بل ګاډي نشته سار به بل ګاډي ځي شپه به هم در باندې تېره شي شپه به کم ځای کې او بل ګاډي شته نه ټیم دې هم ضایع کېږي هله زر راخېجه وی ګاډي دې هم لاړ شي هېڅ پروا نشته شپه به په دې پاټلۍ او په دې ټیشن په دې پلیټفارم په دې خاورو کې وکم خو دې بچي د قرآن د آیت تپوس کوي چې دې ته د قرآن د آیت د تفسیر بیان قرآن یو شوق غواړي یو ذوق غواړي زه خو عموما دا خبره کوم وایم د کوم انسان چې د خپل رب سره وینئ د به د رب کلام سره وینئ زه چې د چا خوښ یم خو زما خبرې به یم خوښي او چې زه د چا نه یم خوښ زما خبرې به یم دا خو هغه ساده خبره ده سمپل زه له ما سره چا مینې زما خبرو سره به یې مینې او چې څوک زما د خبرو خدمت کوي هغه سره به یې مینې زه به زما بچي به یم خوښي او چې ما سره چا مینه نی نه به یې زه خوښ یم نه به یې زما خبرې خوښي نه به یې زما کور خوښي نه به یې زما بچي شاګردان څوک به یې نه خوښ الله خو هغه ذات دی چې موږ به د زړه نه زیاته مینه د خپل وجود نه زیاته مینه د رب العالمین سره دا موږ له چې څه راکړي دي دا خو رب راکړي دي زموږ د خیر و شر مالک دا خو رب العالمین دی موږ وایو الله ته زموږ نه راضي شه ته راضي شه هېڅ مو نه دي پکار یو ستا رضا مو پروردګار پکار نو چې د چا الله سره مینئ او خپل رب یې خوښي د رب کلام او قرآن شریف به یې خوښي او چې کومه مدرسه کې د قرآن خدمت کېږي هغه مدرسه به یې خوښی او چې کوم بچې قرآن ته ناست دي هغه یې خوښي او چې کوم عالم د هغه په سینه کې قرآن پروت دی ایرونو د معاشره کې بعضې خلک د مولیانو پسې لګي یو خبره درته کوم ذهن کې واچوئ دا علماء بد مو وایي د ده سینه کې د خدای قرآن پروت دی د ده سینه کې د الله د قرآن او د پیغمبر د احادیثو علم پروت دی د خدای نیک بخته دا تشبوت نه دی دا تشبوت نه دی
دا تجې سترګې او لاسونه خپې نه دي دا ډډه ونه نه ده دې کې دننه د خدای قرآن پروت دی د پیغمبر حدیث پروت دی دا د زړه کې د دین یو جذبه پرته ده علماو سره به مینه کوئ محبت به ساتئ مدرسو سره به مینه کوئ طالبانو قواریانو سره د قرآن ماشومانو سره محبت به ساتئ د چا د خاطره به ساتئ د هغه قرآن چې د دې په دې سینو کې دننه پروت دی د هغه دین چې د دې په سینو کې دننه پروت دی د هغه پیغمبر د احادیثو د برکت نه چې کوم د دې په سینو کې دننه پروت دی او کله کې د بغض او حسد د ملا سره راغی راشه ما سره کښېنه زه به دله چیلنج درکم د قبر به وکنو که د مخ د قبلې نه ورخاته ته نو تاو شوې ده ما په دې مخ لاړې وتوکړه یریږم چې د به ایمان نصیب نه شي د به خاتمه په کفر په کفر ته دین تباه کې د خدای ظالمه ته مولا سره حسد کاته دین تباه کې دا مولا خلکو ته څه بیانوي د زندگی خدا ده چې د خدای د قرآن او د پیغمبر د حدیث و خدمت نو چې تا د مولا سره بغض وکړه چې د خلکو د زړه تور شي نفرت ته پیدا شي خلک د دین نه زده کوي تاوان خو د دین له ورکه ته څنګه مسلمان یې ستا زړه کې ایمان د کمې راغی ته مسلمان د کمې شو علماو سره مینه به کوئ محبت به ساتئ او دا بچی چې دا ما ته دلته پټکو والا مخامخ ناست دي ویم چې یو بچی مې راواغېشتی